الاول میاشت شروع ده او د هجری کال 1445 کال دی شپږ څلوېښتم یعنی د حضور پاک مبارک د مدینه د هجرت ابتدا نه 1446 کال وشو 1446 هجری او دغه 1446 هجری ربیع الاول دا د اسلامی کال دریم میاشت دی اسلامی کال د محرم نه شروع کیږي لومبه محرمی بیا سفری او دا دریم ربیع الاول او زمون پښتانه وته لومبه خور وای دا هغه میاشت چې یو اسلامی لوی تاریخ لري او ډیر غټ غټ کارونه د الله د کرم د الله د فضل د الله د رحم په دې میاشت کې شوی لکه یو لوی سیز د الله لوی کرم د الله لوی رحم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شکل کې دنیا ته په دې میاشت کې راغلی د حضور پاک پیدائش دې میاشت کې شوی دی عموما علماء کرام د حضور پاک سیرت داغي اخلاق داغي دنیا ته دراتلو مقاصد داغي د سنت او ذکر کوي دانه چې غني داغه تعلق د میاش سره دی نه هر وخت کې مسلمان لپکار دی عالم لپکار دی چې د رسول الله مبارک د تاریخ او د سیرت نه مخلوق او امت د حضور پاک خبر کړي عموما د میاش ربیع الاول نو خلق دی کې د سیرت بیان شروع کی نور په شریعت کې لازم نه را پدې میاش کې جدل دی وخت کې کوو بل وخت مکوا هر وخت پکای مونږ الحمدلله هر میاش کې د حضور پاک د سیرت طیبه نه یو پهلو دا تاسو مخکې ذکر کوم د عمل لپاره خنن ما تاسو مخکې یو آیت اولست چې تاسو ټول ته بل آیت یادي تقریبا او زمون نات خوانان حضرات چې کلم نات وای نو داته مخکې وای او تاسو ته یاد ده او غدا ده چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چې الله فرمای حضور پاک ته فرمای چې تما د دې ټول مخلوق د پاره یو رحمت نازل کړ او طالبان په پویږي ما ارسلناک الا رحمتا وې دې کې حصر ده ما او الا دا دوه ټکی پکې راغلي دي تاسو په پښتو کې دا زویم خامخا بل څوک نه ما ترا لګلې او ستا حیثیت سره د رسول ارسلناک او حیثیت ته سره زما استاد یو مقدس استاد زما د طرفنا د امت ته چې زما پیغامات به دوی ته رسې زما وحی به دوی ته ورکې او زما چې کوم احکامات دي هغه به رسې هم پغه پوهه هم د حضور پاک حیثیت یوازې دا نه چې قران یې وروړو مونږ له راکو الله فرمایي زنویم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم قرآن میں تا تنازل کا ذکر نہ قرآن مراد لوی نصیحت تے دا اللہ دا یاد ذریعہ دا او صد پارا میں نازل کا دی دا پارا چی دا قرآن پا مانا با خلق تپوئی ہے لکہ دا قیم الصلاة یو لفظ دیو دا غیر طول مانا و تشریح حضور پاک پا خپل مبارک و حدیثو او په خپل سنتونو منتقل نو پیغمبر علیہ السلام دا الله مقدس استاد دی دا الله قران بمرا رسي دا قران نه علاوه دا قران په معنا به مونږ پوي او دا معنا چې کوم مونږ پوي دام دا الله تر طرف نه دا الله وتعالى کې واچي کې دا سیو
او دویم حیثیت سره رحمت للعالمین. الله وی مالے گلے تا دا مسمو ټول مخلوق دا پارا رحمت دا طالبان پہ پویگی عالم دا اللہ نما سوا چه سمر مخلوق دے ټول دے او بیا یواز عالم دا طالبان پہ پویگی کافیو جمع ولی رالا وجه اشتاق یو وجه دا چه دیکھ اشارت کسرت یعنی ډیروالی دا جنسونو دا انواعو تا دا چه دا اللہ نما سوا مخلوق دیر زیاد تے بری مخلوق دے بحری مخلوق دے ہوائی مخلوق دے سماوی مخلوق دے پا اسمانونو کے پا جنتونو کے دا عرش نا برا دا عرش نا لاندے دا دے ټولو دا پارا رحمت رسول اللہ مبارک اللہ فرمائی. تاسو اندازو لگوے کہ دا حضور پاک سمر لوی مقام دے دا خدای پر رکوٹی نبرتا شورو کم مخلوق خدا کے دا ټولنا لاندی سیز حیوانات دی. حیواناتو دا پارا سمر لوی رحمت دی. حیوانات اغا مخلوق دی چه خبری نشی کول. حیوانات اغا مخلوق دی چه جامع نشی غستے. حیوانات اغا مخلوق دی چه لگمیگو پا شکل کم دی چه گرد پی نخبے با پیدا پاس ایک دی. دا ماشو پا شکل کم دا مچانو پا شکل کم دی او دا کبانو پا شکل کم دی کمزور سیزون دی. دا دوی دا پارم حضور پاک رحمت دی. ولی رحمت دی من حیث العموم یا وخبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. یا رسول اللہ مبارک فرمائی چھے پا دے زمکہ کے دے سڑو کے چھے سمر میگیان دی چھے سمر حیوانات تی حتی دا سڑی میگیان او حتی پا ابو کے دن کبان دا ټول دا معلم دا خیر دا پارا دعاگانے گئی. اگیتا پتا دا کہ پیغمبر مبارک نوے اس پا قیامت را گئی کہ داغت تعلیمات نوے داغ وارثان نوے چه خلقو تا دین رسی او خلقو تا خل عقیده رسی فوراً با قیامت راشی نو میگو تم پتر چه مونگ بتواشو. رسول اللہ مبارک فرمائی وی قیامت بکل رازی دا جمعه پر از برازی او دا جمعه پر از بکم وقت رازی دا سبا خطو نپستا نور خطو پوری دیکھ برازی نوی پا دغر وز باندی دا حیوانات سکے کہ دی میگانو پیوچتی کری او پیر کری چی نن قیامت رازی دوی هم یاری کہ اللہ پی پوئی کری دی. او پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ اغی پورے با قیامت نرازی ترسو چے پا محضر مقد اللہ نو میلی کے نو دے میانو کبانو دے میگو سڑو چرن پرن پتا دا دوی خبر دی کہ ترسو دا اللہ نوم پا محضر مقد باقیوی قیامت پا نرازی مونگ با نغر کی او دا اللہ دا نوم نہ مراد دا توحید کلمہ دا اللہ یوال دا دا چا دا برکت دا حضور پاک دا دے ټول مخلوق وجود او دا بقا ذریعہ پا شکل دا رحمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او عامم حضور پاک خبر صحابو تا پا حیوانات دا رحم ذکر کرے اور ازمون خدا جند کے بغیر دا حیوانات و ذبحنا جنت تیری ہر ملت یوازی مومنا کاغا انگریزان دے کاغا یہودیان دے کاغا چینیان دے کاغا روسیان دے کبل دے کبل دی خام خام لیکن رسول اللہ مبارک سے فرمائے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وجتاسو کلا ساروے علالوے نو پخکل طریقے علال کے تردی حد پوری چه چاڑو هم دا ساروی پا مخ کے نتیرکے چاڑو او چاڑو با وتخطیرکے ولیورح احدکم ذبیحته زر دمکا چه چاڑو تیری
او پبزری پی راکاگی نو دا ساروی با زر علال شی وین با دی زر تویش و زر بدمش دا سمرا او بیا چه ترسو پا ساروی که ساوی نو سرمن بدنو بس دا گناه اسم باز خلق دا قصابان باز دا گلن لگ سختی نو چې څنګه ساروی لال کی نو لا صاف پکیوي چې په سرمن شروع کی دا ګناه یا دا کم چرګان چې تاسو حلالوي نو چې تر څو پکې ساوی نو سرمن به نو بس صبر وکړئ مشرکانو د مکه به دا چل کاو چې د ساری نه به مخ کې د اوخ نه به قب مخ کې پرې کاو نو رستو به لالو وې دا ترسکونی او د ګډ نه به لم مخ کې پرې کاو نورستو به لالو ویدا ترسکونی پیغمبر مبارک سخت منع وکړه دومره منع وکړه وی کدا قب دې د ساروینه مخ کې پرې کدا مردار دې نه وخوري پابندی کړه او کدا ساروینه دې لم مخ کې پرې کدا ګډنا دا مردار دې نه وخوري پته ولګي چې دا مردار به وسو دا کار بل به څه چل کاو چرګ به ځان ته وتړلا او په غشو به وښتا پاغه به تستا خوان به ولا ورکاو چې دا غزار به پیوچو چر بټو کو نوا رسول الله مبارک او فرمایل تا ګناه ده بالکل بنا کوي او که په غشو باندې دی یا په ټوپک یا په بل څه دغه څه چر کویشت او ساره ته وسه مردار ولې مردار دی ظلم دی ګوره حکم جاری کو چې څوک ظلم نه کوي چې وته پته ولګي چر مرداری کې سره بدا کار کوي او چې کله قربانې له د ساروی واغښته قربانې له او د دې ساروی په ګډه کې بچي وي محله قربانې له محله ولې دا بالال کې بچي مفتو کې ضایع او برباد او د سارو متعلق حضور پاک جمعات کې ناشته او خراغه نه غرا روان دي خلکو یې منې کاو به می منې کوي فریاد یې وروړي او اوخ چې څنګه راغی رسول الله مبارک تا نو د خپو کې سر کې خود او برلارې شروع کو سرګونه اوخ کې روانه شوې وې د دې اوخ مالک راولې د ماته فریاد وکړ مالک را وستو وستا دی اوخ ماته فریاد وکړ کار په ډېر کې خوراک نه ورکې ډېر استړې کې ویا او د الله رسول وې دا څه بنه کوي ګور دې ته رحم و پسارو رحم دې ته دا څه بنه کوي کار په کوي خو چې دمای او چې ستړي شي بیا په کار نه کوي اوسم ډېر خلک په خصوصا په خروړې ظلم کوي او زو سوټانګي ختم شي چنچان رالي او په خدای چې په خلکو او په خوا په اس پورې ظلمونه کول او ابدت نو نه و غریبا ستړي بابا او چابک به وطني ولو او هغه د چابک هغه تسمه سکه پدا لرګي به والا اوس خو په الله رحم وکړي چې چانه راوته نو خلک د ټانګونو خلاص دا ظلمونه به خلکو کول ابا نته که تاسو ته اوسم تاسو ګورئ دی او تجربه وکړئ کنه چې کله تاسو په دې غویانو باندې یوه کوي یا بل کار کوي او دا غرمشي تر غوی د سترګو ته وروخ کې به روان دا جاړي غریب دا الله ته فریاد کوي دا خو بېجبانه شی دی تا ته نشي ویلې خو الله ته فریاد کوي نو غرق بشه کم بخته نو حضور پاک فرمایي ظلم بنکه اصحابي ته وي چې دې باندې کار کوه خو ډېر مې مستړې کوه چې دمای کار په کوه خوراک کول دا پسارور تر دې حال پورې وی فرمایل وی ما ته الله دوزخ خو دوزخ وی یو خزمه په دوزخ کې ولیدله چې پیشو په لګای او چپونه په لګای په دوزخ خزه سوځي د الله په حکم پیشو نه سوځي خلق سړی به پکې سوځي زقوم به پکې ولاړې هغه به نه سوځي دا خدای الله خو خرج کم شي سوځي او کم شي نه سوځي نو خدای باندې پیشو چکونه لګول او په دوزخ کې وا او دا ولې پیشو یې تړلې نه پرې خودا ځان لخپل خکارو کې ځان موړ کې او نه ولا ډوډۍ ورکولا ظلم په کو پیشو مړ شوا نو الله پاک پیشو کې راونی ول دوزخ کې پرتر او پیشو په چکونه لګي ور په پیشوغانو ورندلو دا بیا زمون فقهاو لیکي چې کم پیش یا کم پیشو ظالم شي ظلم کوي چرګوټي تختې چرګې تختې یا نور زیاتې کوي نو بیا غلر کول شي
او پس سپی بم ظلم نکے گورا سپی تسشے دے لیکن رسول اللہ مبارک سے فرمائی و یو خدا و انتہائی گناہگار و د سپی د برکتنا اللہ او بخلو جنت اسنگا پلا رتلو ډیره زیاته تګي وا او یو ځنګل ور ځنګل کې پیو چې وې قتل برقه نشتا نو خپل موزه او استرا او په خپل لوپټه پورې او تړلو موزه ورخه تکړه او او بیره وسته وېسکل چې وېسکل وې قتل یو سپېره او دومره تګي او چې د تندنه جبه بار راته اوته وا او د کوی د غاړه خټه خوړه د تندره دوی زرد خده اقالو پټه پورې موزو تړلو وخت کړه او بیرو استه وغسپه سیراب کو الله په هغه عمل د خده دومره خوشاله شو چې هغه ګناګار خده د سپی په سیرابول الله بخلو جنت دی راغله دو صحابه تاسو کو ان لنا فی البهائم اجر پدې سارو پدې کوم ثواب شتا حضور پاک او فرمائے فی کل ذات کبد رتب اجر ہر جم دیشے کہ تو سر خیگڑا کے احسان کے نو اللہ بدل اجر دا بچو پروازو کے بخکار نکے ولی عمر غیر او دا غیب پجالہ کی بچی رو دا تا خکار کلو عمرہ دیکھلا بچی مفتو کے لڑل برباد غرق زمکہ مان دے چې کما غیا دا بنسو ده وګوره کمیږي و غیره پکې نو بیا سوځول شي بعضی وخت په دې پټو کې خلک سوځي لیکن کلان دې پکې د میګو سوري دی او میګيري دا بنسو ده فرمای یو پیغمبرو او په یو ځای کې دمه کړي وا میګي په ټکو چلاو د میګي سره ټکی او پیغمبر په غوسه کې راغی او ایشابه دا سوري د پازه چې څومره میګي ټولو سوځوي ممکن دا هغه مقصد بداو چې دا د دمه زیری د آرام زیری میګي خدا سي نه دي راشه دا به وسولو نو د خلکو د دمه په آرام ځای کې به میګي نه حضور پاک فرمای الله وتوحروا لګلا وی یو میگی ټک درک نو په زرګونو میگی چې زما ذکر کوي ما یادای اده غونډه سوزو پمه ګوره دا خدای الله ذکر کوي ام من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ارشد الله ذکر کوي تسبیح وای او تاسو به نه پوهیږئ الله په پوهیږي ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا د حیواناتو د پاره او د سارو د پاره د دواړو جهانو مبارک سردار رحمو کې په حیواناتو رسول الله مبارک نها عن تحریش البهائم ساروی بنا جنگوي ډېر خلک چرګان جنگي او داسې مملی دي ظالمان یو ځل په دغه ګوندل او دغه علاقه کې یو مدرسه وا هغه کې یو کال لتلوم د حدیثو درس شروع کاو نو تلوم په دغه علاقو کې د سپو د چرګانو د ملزانو د جنگولو ډېر لوی رواج دی یقین کوا چې ما ورلم یو چرګو او دی نوکانو پړقېدل نو زه ورنږدې شوم تک سیاق نوکان الکه مې دا څنګه چرګ دی وې دې د تانبي نوکان وته لګولې خدای یې پسه لګي میں دا والے وی دا جنگی دا نوکان تیره دی دی دا پاره ساتلی دی چې بل چرګ باندې ټونګو چې هغه مړ کی هغه زخمی کی چرګان خلق لګیا دی او جنگی او پاغي پیسې ګټ مړزان خلق لګیا دی او جنگی او پاغي پیسې ګټ سپی خلق جنگی وینه ته بیگی وینه یقینو که یوزه سواد تدلیو دی مدین که می یوزه که شپاوا نو موسم یخو می لکه ز بار سملم نو سار چې می منځو که داسې می د سین په غاړه واک کو اوس الکانو واړه او خری جنگول دا می پړوندې دلولې یا خدای پاکا اخری داسې جنگول کړه خرو جنگ تاسو نه دی لیدلې چې غیبا چکم لگاو او شابه کچ غرض بشو بل خر خېډه لبه دواړه په برغه رو برو
ابل بقې هو چغې والو ناګانه به شاکه چې غرس شوه ما هغه هلکان خوشاله خدای به بې خبر خره جنګ اوښان خلک جنګوي اوښان په دې عربو کې عموما اوښان جنګوي هغه څنګه کوي پته راته شته هغه چې یو اوښ یو بل سره په جګړه چکونه لګوي نو ناګانه هغه یو اوښو هر یو چې تکړه شو د بل اوښ په دې مرۍ په غړانګه د خپله غړانګه کېږي راوې پرځوي چې راوې پرځو دا غړانګه وله لاندې کې هغه اوښ ټوپونه وایي او د په د پاسه د خپله غړانګې ښودي نه یې پرېږدي هله یې پرېږدي چې د هغه نه څوکۍ او په لکونو درهم او ډالر په هغې باندې انعام په خدای قسم حضور پاک منع کړی ظلم مه کوئ حیواناتو سره دا خدای دپاره نه دي ظالمانو چې تاسو پې پیسې ګټئ او په ظلم یې وجنئ رحم دا په حیواناتو رحم په غلامانو یې څونه رحم کوي مریان دا مریان ګورې د اسلام په اسلام کې نه دي راغلي مخکې نه را روانه طریقه وه او هر یو سړي سره به یو یو دوه دوه غلامانه وینځې وې اسلام بندول نشو کولی فتنه جوړېده نو په طریقې دا سیسټم ختماوه نو پیغمبر مبارک فرمایي چې قسم وخورې نو کفاره داره چې مریی ازاد ښځې ته یو قسم زهار دی وغیره مریی ازاد که دا کار وکړې مریی ازاد که دا کار وکړې مریی ازاد که مطلب یې دا و چې دا مریان ازاد او په خپله حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها وینځه وه په جهاد کې د پیغمبر علیه السلام ورسېدله نو چې په حیث د وینځې ساتله خو نوکره به په کور کې ده خدمت به پې کو وینځې به بارم ګرځېدې هر قسمه خدمت یې کولی شو لیکن د پیغمبر رحم ته وګوره د حضور پاک هغې ازاده کړه نکاح پې وتړله ام المؤمنین یې ته جوړه کړه د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په خیبر کې ونیول شي حضرت صفیه اوه چې گرفتار شو حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه راغی په مال یو وینځ راکوي ځان لا خوخه کا دا صفیه خوخه کا صحابه را له حضور پاک ته صاحب دا د سوکل ولی وی خو خپه ده پریشان دا خو زستاسو د سردار د لپاره مناسب ما ځکه چې صفیه پلار دا خیبر دا لوی قوم سردار د صفیه رور د خیبر د لوی قوم سردار خاوند د لوی قوم سردار او په دغه جنگ کې پلار مړ شو رور مړ شو خاوند مړ شو نو زما خاوند او پلار او رور مړ شو دړمنه میما او د سردار لوري مو د سردار قورې په سردار واجب نو زه خو تاسو سردار نه پکاره حضور پاک نبی رسول الله بیا چې دې تو قتل نو وته وی دحیه ته عزت بلا واخلا او زه صحیح پر پیغمبر علیه السلام لراله نو ګوره څه چره یو کو سره که په حیثیت د وینځې ساتله ځکه دشمنانو مخکې يهودیه اوس مسلمانه شو په حیث د وینځې ساتله نو ډېر کار یې غشته کو هم به کور خدمت کوم به بار خدمت هم به د بازار نشي راوړو هم به بلارو کوسو کې ولتل تل کولو ځکه وینځو بدا ستر نه کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا آزاد کړه نکاح وسره وکړه مہر ولا مقرر کړه امهات المؤمنین چې څنګه عائشه بیبي حفصه بیبي او اقص مقام ولا خدای پاک د مسلمانانو امور ته جوړ دومره عزت وینځل په دې مخې داغ او دا سور شان دی نو چا ورته وی دا سور داغ دی په دې مخ د سري وی چې زه کله واده شوم نو زما خاوند د دې نجوم ماهر او کهانت کې ماهر نو ما یو خوب ولید ما وی یو سپومه د مدینې نه اوچته شو او د اسمان دی نیمه تور رسید اوس کومه زما غږ کرا پرې وته نو ما می خاوند ته الوی چې خاوند دغه سي خوب می ولید او یغلا سوچت کو مضبوطه سپېړې راکړه دا مخ می غیست رسول شوی او ما ته سوی وای ما ته وی چې ته جوړ د مدینه د سردار خوبونه نه د مدینه د سردار خوبونه جوړ کینه ورغه وې شو چې د صفیه په قسمت خدای محمد مصطفی لیکلی دی صلی الله علیه وسلم او بنه خو یو بل سره کله جګړه هم کوي نه او ځل وته حضرت حفصه وی ته يهوديه يهودانه نو چې دا حضور پاک راغی نو جړلې
وی ولې جاړې وی حبسې راته دا خبره کړې خیر بني یو بل سره دا خبرې کوي کله په جګړه شي نو رسول الله مبارک په غیر غصه شو او سوي وتا وی اتق الله یا حفصه حبسې دا خدای نه ویری دا څه بیا ونه او تا ته و چې د يهودي لوري او یو ډیر راته ویلي دي وی حبسې ته وایا چې زه د پیغمبر لوري ما چې حضرت موسی دی نو سه او ترنم پیغمبرو چې حضرت هارون دی تو خای ما تستا پلار سوکو پیغمبر دی پلارانو کې تیر شوی دی پترونو کې تیر شوی یعنی وینځو رسول الله مبارک عمر په حنین کې جنگ وشو او مالونه اونول او وینځم په قبضه کې رااله حضور پاک له یو صحابي راغوي سیب په دی وینځو کې یو جینې ده او زستاسو د پیغمبر خورې وی زما خور سکتے زه خو زمون رو پلان نه ده یو پیدا زما خور خو نشي سویم خو هغه وي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم پیری وستا ورته وی ته څوک یې وی زه ستا خور یم زما خور بچی نشته زه زمون رو پلان نه ده یک تنها پیدا وی ښه خور دې نشته نه وی حلیمه دې سوا وی هغه مې رضاعي پیو والا مور وی زه د هغې لورې مکه او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شه او نه خرته وخیم وی ما ورته لوبې کولې ته ماشوم مې منکر د ما د مور پیدې خوړل نو ما ورته به لوبې کولې بار ته ماشوم یو زه ماشوم وم وی دې لاس ته مې وکړو د یو څل مې د سره سروانې وکړو نو تا را باندې چک ولګو نو ستا د غاښونو مبارکو دا قسم زما په دې لاس پروت دی نو حضور پاک وژړل هغه زړې خبرې ور یادې شي سترګو مبارکې کې اوښکې راغلې صحابو ته وی ور دا وینځي غلامان خو د ټولو شریک دي وی که خوښه مې دا جینې دا زما رضاعي خور ده ما د دې د مور پیس کلی دې زما شو دوی کړه مې 2 کال څه د پاسه وخت تیر کړی دی دا مې زما تاسو د پیغمبر خور ده نو آزادوي نه ور رحم دې ته حالانکه یو وینځو په بلو پیسو خرڅېدل صحابو کمال تا ګوره د پیغمبر نه چې کم پیغمبر کې چې کم رحم او صحابه کرامو کې مغه رحم راغله اغي سکي دا اغي شیما د وجنا دا اغي د قوم د بنو سعد څومره چې غلامان او وینځو پسونو غونډه آزاد الله ما ارسلناك الا رحمتا للعالمین تاسو پیغمبر څومره رحم اړکه رحم وجود رحم خلید رحم لاس کې رحم خپو کې رحم یو خبره ده صحابو ته داس ذکرې دي لیکن رحماء بینهم اشداء علی الكفار رحماء بینهم فکافر سخت بیا او دا غي بده یو مثال دل درکم خر حمدل ډاکټر دی خر حمدل یو سرجن دی ډیر رحم دل دی او اغلط تا پلار بوت او دا پلار بوت باندې کینسر دی دغه ډاکټر سوی وی دا بوت به پرې کو کدا نه پرې کې نو دا رو دا کینسر خپې ته دی بیا د خپې نه ټول وجود ته دی نو 2-3 میاشتې کې بری پلار مړی نو سبا کو نو غزوی متوي ډاکټر صاحب بچي وجودي جون دی بچکیږي نو دا ګوته دی پریکا الکه پریکای کې نه پریکای اپریشن وشو چې نور وجود بچي د دې کافرانو مثال د کینسر والا ګوته دی کینسر دی دا کینسر نو رحم په دې نور مسلمانانو کې په کائناتو بکې په اونو بکې په بوټو بکې په دې نور وجود کې رحم کې نو د کینسر ګوته به پریکای په دې نور وجود کې رحم کې د کینسر اندام به پرې کې نو په دې ټولو مسلمانانو کائناتو اونو بوټو مارغانو چې رحم کې په فرشتو په دې ټولو چې رحم کې نو دا کینسر چې کافران دي تبلر کې
دا کینسر دی ولی کدا د لر نکړل دا کفر ورو زیات شو قیامت براشي چې قیامت راغی اونم لاړې تبا شوي میګیم تبا شو چرن پرنم تبا شو او په دریاب کې کبانم تبا شو او فرشتیم لاړې اسمانونو زمکه بیا دا کینسر دی کینسر بلل کې او مغی سرم الله پاک پیغمبر ته ګور رحم تا وی په جنگ کې خزا د دشمنی نه به وجل هغه ټوپک وسره بیا وجلې او ټوپک وسره نو خزر کافرو بنا وجل بوډاګان به نه وجنه الله د دشمن بوډا هغه ټوپک بیا وجلې شي او د دشمن مذهبي مشران مولایان بم نه وجل هغه ټوپک ورسره نو بیا وجلې ساجب په کافر رحم او بیا وسوي وی که جزیه در کولو ټیکس در کاو ټیکس دا چې ستاسو مسلمانانو طاقت منم بس نو پرېګه ده بیا مې موجه ټیکس در کوي جزیه در کوي ستاسو حکومت دې کم قانون دی هغه مني هغه به ورته نه کوي بیا سوي بذلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا چې ټیکس در کوي استاد قانون مني نو داغي مال استاد مال پشانته شو او داغي وین استاد ویني پشانته شو غږ باندې دا په کافر رحم شو کنه غږ به موتن بیا اغوی که خپل عبادت خانه جوړی غږ به مرتنه کې که په خپل عبادت خانه کې خپل عبادت کوي غږ به مرتنه کې خیر او خلاص دیتا سیبا رحم وی مونږ د رسول الله مبارک امتیانو اصیر اشتیاوی زمونږ پړک اشتای او بل سره رحم نه پیغمبري په کافر رحم وکا بوډا مواجنا ته خو بوډا نه پیژل پیغمبري په کافر رحم وکا خدای مواجنا ته خو خدام نه پرې دی وجنی وای پیغمبر وای دا اغوی عبادت والا مشران به نه وجنه ته خو عبادت والا مولیان نه بس ته بس نن مسلمان لګیا دی مسلمان وای نن مسلمان لګیا دی د مسلمان وینت وای نن مسلمان لګیا دی د مسلمان عزت لري نن مسلمان لګیا دی مسلمان بی عزت کوي کنزیه نن مسلمان لګیا دی د مسلمان مال خوري دا رحم دی نن مسلمان لګیا دی د مسلمان لور تختی نن مسلمان لګیا دی د مسلمان بچي تختی نن مسلمان لګیا دی د مسلمان گاڑی په خور کې ودره ټاسه تختی موټر سایکل په ټاسه دنه تختی دا څوک ته دا د هندستان نه د شړې هندونه دی راغله دا مسلمان زما د دې خبره مقصد دا نه چې قصه ده توکم او ته ډېر خپل واقع را ته بیان کا مقصد دا چې په دې عمل وکړو سیرت بیان اول مقصد څه دی چې د پیغمبر علی السلام طریقه خپل کو پاغي باندې عمل وکړو اے مسلمان رحمک په مسلمان ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء اسمان والا ذات په تابع باندې رحم الراحمون يرحمهم الرحمن چې ترحم په مسلمان کې رحمان به پتا رحم کوي که ترحم نه کې والله قدر باندې رحم کې قسم مې راځو دا مو چې ډوډۍ راکې ډوډۍ هوته دغه ته مچه د زهر ډوډۍ هوته سپیته مچه ډوډۍ هوته په پنجره کې مګی ته مګی دی هغه د مګی د نیبو د پاره دا ډوډۍ چې تعالی درکې سره د ظلم او سره د ګناه دا ستا پکړ دی پدې دی را نشي کوئی نه ته کدا نعمت ته مګی ته چې پنجره کې ډوډۍ کې دی نعمت ني خوشبوئی مزیداری مګه ول سړی نمروزی لیکن هغه نعمت نه هغه د مګی د نیولو او زخه جذباتی مزری نسما الله جذباتی نه د زر نیول نه کوي په قلار نیول او چې کله ودی سي والله کې ته بیا خلاص رحم کم دی نن چې پلار بوډا شو ذکر رحم نه کوي مور چې بوډا شه قسم په خدای ځامن وته چې ترسو ولا کار کوي او خدمت ولا کوي د مزدور په شان ته نو بابا 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 بے 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 او که بابا او بے بے د کار نه پرې وتل خطر کنزیه رټیه ډیر مې دا سیولیدل چې پلار کنزی ډیر مې دا سیولیدل چې مور کنزی ډیر مې دا سیول چې مشر رور کنزی هغه معاشره ده ته پته نه رحم په بچو رحم کم دی تا چې بچي په ګناه ورسر کو والله ظلم ورسره کې دا رحم نه تا چې بچي په حرام ورسر کو تا چې بچي غلا ته وېستا
تا په بچی باندې پړې ورواچه وغه ارسو ګناه کوي قسم په خدای دا ظلم کوي په دې سره دا رحم نری ته دوزخ ته ورغورځي ته د خدای دشمنی ته ورغورځي ته د خدای غضب ته ورغورځي نو د خدای مقابله ستاسو وی کولی شي ته کولی شي رحم کوم په بچی رحم دا چې عبادت په وکا رحم دا چې منځ ورته وخایا رحم دا چې د غلا نه بچکا رحم دا چې د خدای او د پیغمبر د دشمنی نه بچ دا خو رحم نه چې ته په ګناه ور سر کې دا خو ته ظلم کې دی بچی سبا چې مړ شو قبر کې به ډنډې به وته نیولې اور به بلېږي ذکر تر زوی یو ګوتا چراولا او یو معمولی غوندې تیلې وته ورته کا نو زوی ورې دومره ټوپونه نه وي لکه څنګه چې ته ټوپونه وي نو پټې ورته نشي کېدې او د دوزخ ورته ورلړکه حضور پاک سو رحم ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر رسول الله مبارک زما استاد پر نمونه ده هغه سره پر رحمت ځان کې برحم پیدا کوي د شپې بلار چې پر دې بوساړه راوچته کې ورو بیړې رحم دې چې غریب راشي او خپل بوساړې ته ورړه به سوي مزدور نغلا کې آی هاي مالا مزدور باندې چې کارو کې پیسې ورکړي څوک سبا راشه بل او دراشه سبا راشه بل او دراشه اے ظالم د مزدور د خولینه چې کوم خوله وته پیسې په وګټلې په خدای قسم حضور پاک فرمایي اے رحمت والا پیغمبر سوي اجر ورکته خوله نیو چولا ور والد سے میں خدای پاک وبخي غسنا کو ډېر سخت انتهایی د غصیب لمبا وا داسې ولا لکن لیکن مزدور کې بکار کو هر ماخه میں مزدور لبه ور مزدوران به وتوی دادا به وتوی دادا مونږ لمرا کورانه لګي په نه وی پیغمبر فرمایي چې خولې نیو چې ورکاو ما زیګر به پیسې ورکاو ای به مرا کا دادا به وتوی دارانه لګي اونډه هفته پسرا کمیاش پسرا کوي بل چا سره کې مانه والے دا دې زمکوا او خرڅه کړل په 1800 روپیا غ زمانہ کې جره 1800 او یو بل سړی ور پسې راغی نو مې د تناله هغه زمکه دې خرڅه کړه ویلا خرڅه کړې مې نه خو جبه مې کړې پاسو وی په 1800 وی زما 2400 در هغه زمانہ کې سیبا په او یو په 15 یا روپے توله سره زر سوچ کوا سونا پیسې ورکولې وې نه ما جبا کړې وې تا خلا جوړ نه دا کړې انتقال نه دي شو پیسې دې نه دي ورکړې زمکم لگا نه دا تل زیره بلا پیسې نغد در کومه اے په دې جبا وتواله سه مې ګوته کې خدا وې دا مې کړې دا جبا مې کړې نو چې د پلار لپاره دعا کوم کنه په خدای قسم زدا وېما الله تا ته پته ده بس نور څه نشته دي دلنه صادق په خلی رښتونی هر څه به وي سړی به کنځو رټم په خلی یو دل وته جاوی او خبره ته کوم چاته مو وایا وې زما سکار وېم دا څه خبر ما ته مکه وجه ته زبر ټینشن کې پروبلم چې چاته نه وېم ستاره لپاره وز سوچونه کوم نه نشم کوله کله وینا خبرې نوراتیو کو کده نه ویني چې ماته ونه کې خامخا به وي ادا سي واجب سره مې ځړنه صادق انسان علم خو په خدای کې علم جواب یو کا جواب وا من دا مزدور غریب مړه دا بټیارانو سره سونه ظلمونه خلق کوي دیک په پوخي پیسې نه ورکړي دا اور باندې قدرت له سان کوي خواب دې نایانو غریبانو خدمت کاو او خلکو به غلا ورکولا جوار غنم به ورکول ګړه به ورکولا خشاکونه به ورکول ساغم نور کې پیسې نه ورکړي ګلکار مزدور د لسار نه ماخامه پورې لګیا د خدمتو کې آسان کار دي پیسې نه ورکړي ونی سي دي دا ونی سا لکه د دنه پیسې نه سي اے د خنزیر وغه خوره داغه ما شومان بچی دي څه ظلم کې رونو وره زما چې څومره مقتدیان مخامخ مې اوره او که بارې اوره پکې سټې اوره ظلم باندې کوي رحم وکړي د پیغمبر مبارک په طریقه م پټاوي پردو پیسو تسترګي
چې ته لاړ شي او پردی بوساړه دی او هغه مزدور کار دی هغه په 11 ځمکه نیولې ده په نیم کاره ده او هغه دې بوساړې ته وګوري دا غله به څونه دړ کړي ولې الله دانی او بل ظلم سره وره بل ظلم هم وره کنه بل ظلم لاړ شي نو غنم ولا غونډو سوځي څخکل دالو به شي بوسالو لولا تیل واچي بوسالي ولا سوځي اے ظالم غله دې زور ورنکا الله دې پخپل لکه الله سره دې زیاتې وکړه دام غله چا پیدا کړی دا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو صرف کرل کړي او زرغونتیا الله کړي نو د مخلوق غله دې وسوځولا نو تا به خدای دې غلی په سړون پون نه کی تا دا سارو غیا بوس سوځول نو تا به خدای رون پون نه کی دا د رسول الله مبارک د رحم خبرې دې لپاره دي چې موږ ته عبرت وایو موږ ته فایده وایو نو د دوالو جهان مبارک سردار په غلامانو په وینځو رحم کړي چې دوارونه دی واغېستل غلامان او ماشومان دي دا به یو بل نه بیل حضرت علی لا رسول الله مبارک یو دوا لکان ور کړی غلامان بلې تاسو کو علی غایو پکې شو بیا خو می خرص کو الا ورچا واپس کا دا خدای ضرورو دی باغ پسې خپي ابد پسې خپي شب واپس دا باندې مور او بچی دي او پقید وبن کې دي او غلامان دي واغېستل نو دا به یو بل نه جدا کړي د مور نه چې بچو شو کو الله بس او یا زادوي په یو سیس کې آزادول کوي مریان پابندی نشو لګولې معاشره داسې و چې جنجال جوړې الته کافر مووی سره مسلمانانو سره نورور په طریقه دا شیخ ختمه څنګه چې دا آزاد کې شابه آزاد کې چې یو غلام د آزاد کې حضور پاک څخه فرمایي دا غټول اندامونه تا آزاد کړ ستا ټول اندامونه به الله د جهنم د اور نه در حتی دا هغه خاص اندام هم تا آزاد کو نو ستا خاص اندام باندې چې څومره ګناهونه کړی دي اب هم خدای زاد دا ترغیب بهر کې باقی خبره به ده ان شاء الله په دې آینده جمعه خدما په دې خبر خورا سي ده چې ان شاء الله ټول مرګري وا رحم په خذ رحم په بچو رحم په گاونډي رحم په مزدور رحم په دې بار ملکونو کې بعض ظالمان ددا کفیلان خو بپریدو لیکن زموږ د وطن بعض خلک د خلکو نه پیسې نیولې او مزدور کار سره کار کوي ظلم باندې کوفا د پیغمبر مبارک په طریقه عمل کو الله دې په موږ کې رحم پیدا کړي رحم دې الله پیدا کړي او الله دې په موږ برحم وکړي د میشهزو د کندی د محمد کرام خزه وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي الله دې وارثان له صبر ورکړي او د قاسم خیر د کندی د سجاد دار وفات شوی ده الله دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکړي الله دې مغفرت نصیب کړي او یو بل مرګري دې او هغه وایدین دې زمونږ د چینی کور والے بیمار ده الله دې ولا روح صحت او شفا ورکړي او الله دې هر څه پریشانونو په من کې وساتي بل یو مرګري دې غم د دعا درخواست کړی دی الله تعالی دې یو بل مرګري زمونږ او سماته په لار کې وي اغه تم سے عمرګری دا دعا ویلې دي الله تعالی دې دعاګانې قبول کړي الله دې ول روح صحت ورکړي چې څوک بیماران دې الله روح صحتونه ورکړي الله چې څوک پریشان حال دي پریشانی په خوشاله بدل کړي او د دې خود ریزو د په یو ډاکټر دی ډاکټر چې دا والد سے وفات شوی دعا وتاو کې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي وارثانو له خدای صبر ورکړي الله چې څومره مردگان دي ټول وبخي خدای وارثانو له صبر ورکړي الله چې څومره بیماران دي د مجلس کې په کورونو کې هسپتالونو کې روح صحتونو او شفا ورکړي یا الله ډېرو دوستانو ماته ننم د دعا ویلې دي په ټلیفونونو ډېرو دوستانو دعاګانې غوښتې دي او الله تا ته معلوم دي تا ته د یادولو ضرورت نشته دا غي دعاګانې هم درته معلومې دي الله تعالی دعاګانې قبول کړي یا الله مونږ د هر قسمه فتنونه او د فتون نامن کې وساتي او د خیر او د عافیت ژوند نصیب کړي څوک چې پټین شنونو کې دی الله دې شنونه په خوشاله بدل کړي خدای چې څوک په څه پریشانو کې ګیر دي پریشانې په خوشاله بدل کړي بشیر جان عمرې له چالي غلې دي نو نن ما ته ټلیفون کړو و چې مرګرو ته زما سلام مو وایا
او تا ټول زر او دل ترجمه ټول مرګ ته دعا او ما تم دعا وکړه الله تعالی دې دا صحیح او معذور دي غریب والله دې ولدا صحیح اعمال او توفیق ورکړي الله دې په خیر سره خپل مرګري او رسول دې یا الله زما دا مقتدیان خدای دا ټول چې څومره دې رجومه بیت الله له بول الله عمره له بول الله حجونو له بول خدای استاپا کتاب کې اس کمه ناراضي او نه دې په مال کې کمه راضي خدایا ته غنی بادشاہ خدای دا ټول دوستان د بیت الله حجونو عمره له بول خدای زموږ بچی کامیاب کې د بچو د نسو د غمون نه مستعفي به اولاد ول اولاد ورکې چې چا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکې زما ته دوستان دې په دې پنده کې اغه ته دعا وکړي چې الله د خیر او برکت عافیت جوړ نصیب کړي او سپاد بعض دوستانو ته پریشانې دي الله دې پریشانې په خوشالو بدل کړي برحمتک یا ارحم